الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. درنو او محترمو لیدونکو او کتونکو، اوس به راسو چې خبره مو د مقاماتو کول چې مقامات په کومه مجموعه کې د عربو راغلي دي. هغه به دلته ولیکو د دې لپاره چې ملګرو ته معلومه شي. دا ما ولیکل صنوع بسحرک. اول به راسو چې موږ د سواد څخه څه شي مطلب وو. د سواد څخه زموږ مطلب څه شي دی؟ اول د سواد څخه زموږ مطلب دی صباح. د نون څخه دوهم د نون څخه زموږ مطلب دی نهاوند. او دریم د عین څخه زموږ مطلب دی عجم. څلورم د با څخه زموږ مطلب دی بیات. پنځم د سین څخه زموږ مطلب دی سیکا. شپږم د حا څخه زموږ مطلب دی حجاز. او اوم د را څخه زموږ مطلب دی رصد او یا رست. او اتم د کاف څخه زموږ مطلب دی کرد. دا هغه اوه اوازونه دي، هغه د اوه مجموعه ده چې په دې کلام کې راغلي د صنوع بسحرک. دا د هغه اوه مقاماتو مجموعه ده چې دلته موږ راوړه صاد، صبا، نون، نهاوند، عین، عجم، با، بیات، سین، سیکا، حا، حجاز، را، رست یا رست، او اتم کاف کرد. اوس په راتلونکي سبق کې موږ دا وپېژنو چې د هر مقام بیا ځان ته درې درجې دي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.